रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर कोल द जुमे ورځ او یو سړی مخامخ ناسته لنګي والے دے کمیسی نشتا ټوپۍ نشتا او لګیا دے جاړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تقریر خلاص کړو راوی غوښته چې الکتا ولی جړل ورته وی یا رسول الله کما ته اجازت وی زه چې ویم چې د سړی ځامن ورک شو کنه خدای راستی کا درو وکیلونه دي دروغ نه دي کې اوس دا سړی توب نشته چې هلته واس کیږي تقریر کیږي رشکې سره ولاړ دي وامره ده چې سبا دا نه وایي چې دا د دروغ وي چې په سترګو درته وښیم زه چې ویم چې د سړي ځامن ورک شي دروغ نه دي. یو سړي سره دومره احساس نه ما ته ګورې پرېږده یو شی م واورېدو درته مې وښوده چې زما تصدیق وشي زه غلط نه ویم چې دا غرق او تباه قوم دی. آینده دا تصور مه کوه د دې ملک او د دې قوم د ښې ورځې چېرته چې زمونږ خلکو دا اعمال دا کرداري مونږ ته به ښه ورځ خدای په دوربین کې هم نه ښیي. هره ورځ به نوی نوی غم وي مونږ به پې سوځو. یو ورځ به غم راشي چې د خاورو تیل 14 روپۍ ګیلن وای خدایه غرق شي. په بله ورځ به راشي چې وروره غټه غوښه 12 روپۍ کیلو یا الله غرق شي. په بله ورځ به راشي چې وروره ګوپي سره د دومره منډه په 15 روپۍ کیلو یا الله بیا غرق شي. په بله ورځ به راشي چې وروره شنه پیاز هم په 15 روپۍ کیلو سره د دا پاڼو. هره ورځ به د بني اسرائیلو غوندې نوی نوی عذاب در باندې نوی بني اسرائیلو باندې به هره ورځ نوی نوی عذاب راتلو چې نن به کم راغی سبا به هغه تلی اعلانو چې بل به راغی بله ورځ به هغه تلی نو چې بل به راغی بله ورځ به هغه تلی نو چې بل به پې راغی. هره ورځ نوره به تماشه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سړی ته آواز کو چې راشه دا تا جړل ولی او یا رسول الله که اجازت راته وکړي چې د دې مسلمانانو لږ شکایت درته وکړم. جناب محمد رسول الله ورته فرمایي چې بچیه د مسلمان شکایت مه کوه که تا ته څه تکلیف وي نو ما ته ووایه چې زه هغه رفع کړم. ورته یا رسول الله جاړم په دې چې د خدای غریب ما خوار ما ټوپۍ نه لرم کمیس نه لرم کیړی نه لرم کور نه لرم د کور سامان نه لرم دغه یو لنګ مې دی چې خیرل شي نو لرې چرته لاړ شم هلته ووینځم. زه ورته بربنډ ناست یم چې وچ شي بیا یې وتړم او را روان شمه. شکایت څه دی؟ یا رسول الله ګیره مې سپینه شوه عمر مې ټول تیر شو دنیا کې ګوره د چا ودونه کېږي د چا کویدنې کېږي ما ته تر اوسه پورې چا پیشکش نه کړي چې راشه چې ستا واده وکړمه. رسول الله ورته وویل چې غم مه کوه ته لاړ شه په ارام کښېنه جاړه مه او مه شکایت کوه زه دې ذمهوار یم انشاءالله په ډېر لږ وخت کې به دې واده وشي. چې یو 2 ورځې تېرې شي یو سوداګر راغی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا چې یا رسول الله زما لور پیغله شوې ده چا سره چې ته مناسب ګڼې نو نکاح ورته وتړه. حضور علیه السلام ورته وویل سوداګره ته ځه کور ته او زه سړی درلېږم چې کوم سړی دروازې ته درغی او زما نامه یې واخیسته نو لور ورته په نکاح کا.
सौदागर कोर तलाड़ो रसूल अल्लाह का सड़े रहो गुफ्त दा सड़ी नामो व जुलैबीब वते जुलैबीब फरियाद दी करो फरियाद दी मंजूर शो दफलानी सौदागर कोर तवर्शन और बंदोबस्त दर तमा टूल बराबर करे दे सरतोर सर पे अब लख पे सौदागर दरवाजे तवरगे दरवाजे वरता ओटकवल सौदागर रहो तो सलाम वालेकुम खैर वाली जुलेबी में खैर शा जुलेबी वरता हुई तास दरखास्त करे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ता आगा दरखास्त दी मंजूर शो स्ताद लूर सरद निकाह कोल द पारल जरा ले गले मां सौदागर वर्तदा सी कुस पास गुरी छे परवरदिगार जुख सरमायादार और मालदार सड़ेंदा खुद खुदे मलंग दे कोर और सामान द कोर खुद से के जिद तंजामीम निश्तन द सरब जमाल रुख रोजगार कवी से वो नवे वर्ता ये नरा टलो वी बच्चिया तो सबर का कोर तपोस कोर तलाड़ो बीबी तो वही जो खजीस्ताल सरद निकाह कोल द पार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जुलेबीब रास्तो ले नो जुलेबीब खुदा से मलंगु छिप टोला लाका की दाग गरीबी ओ मलंगी मशहूर हवा खजुम पे जंदो जिनकोम पे जंदो सड़ोम पे खजावर तो वही सड़िया पाम खवाल खुदा द पारा ची जुलेबीब सरद लुर निकाउन के दागो न कोरस्ता न द कोर सामान स्ता तो मालूर बोसी की वर सारा चर लुरे ओड़ा गगल चोड़ा गगल नो पमन डरा हुआ था वर्ता मोरे दा प्लार सरनिस्ता से झगड़ा दान से खबर में प्लार रोड़े चितवर सरफ झगड़े वे बच्चिया रसूलुल्लाह जुलेबीब राली गले दे तासरद निकाह कोलद पारा वे बच्चिया तबद जुलेबीब सरत गुजरान कवे दाग खुन कोरस्ता नगद कोर सामान स्ता न रोजगार स्ता अलूरी वर्ता वही चोमोरे जुलेबीब तप खपल उस्तरगु मगोरा चिचारा ले गले दे दाग पस्तरगु वर्ता गोरा ओ मोरे जमाद पुखदे बांधी कसम हुई द जुलेबीब राले गलो वाला दुमरा खस्ता दे और दुमरा मालदार दे चे द्वारा जहान मिसल पेश को लेनशी दाग पस्तर गोरता हो अल्लाह दा से लूना ब मुंगा कमजे न पैदा करू और दा से प्लार ब कमजे पैदा की प्लारानो तमु गोरा लुणो तमु गोरा मेंदो तमु गोरा दालक प्लार तमु गोरा द जिने प्लार तम द जिने प्लार मोरे जवाब रवलीगी चालक बा तमाशे वर सरई किनी डोले बनदर कर ओए तपतना को सटकुरे से ता खुदा मुर्दार का चेदर अब्जोय दे दर पसी बिया को तक रागस्ते ज तंगिम दे खजुना ज आरा रजरा करयो ना मुलासिब जोइला में पडेरी ख्वारे वादे करे वाल जम देर शुक्र हम तो पे गड़े दे ताद जोई वादे चे संगा करे नो माता मालूम दे प्लारिन गिरे शुकई जोई मेरा ना खजे बोतलो देर शुक्र ता सकोल दस जोई पवादा तपदा स्पिना गिरा गोयमा नहीं तो गोयमा नहीं नन सबा खूब आसान चल गए दाला से क्या कर जिन्हें खलक वही के वादा
दमिना सूफियाना कार के को कवाली सूफियानश उस न कवाली और डमे तम जरूरत निश्त वीसीआर 1500 रुपए स्पा मिलावी वीसीआर दलते डिपुआन दी से डिपुआन लारशा 300 रुपए वर्का कोर तैरावड़ो 10 रुपए टिकट पे वो लगावा औदाद दुनिया लपंगान रोवाड़ा 1500 दे रोड़े दे और 900 पे जोड़े का 300 स्ताशवी 600 300 मालिक लवार तासो ख्याल रख आसान चल दे हुकूमत वही वीसीआर बंद ऐसे और बंद खुदे पेटाई की बंदी पेटाई की बंदी नोर हो बंद मंद दे नजमाजीजानो तो सो आए चिकम बगावत ते चागा मुंग प्रेख हो और मुंग नक कम बगावत कम गुनाह दा चे मुंग प्रेख दा कज़ मुलायम और यो गुनाह माना पाती नो जमा पे वस न रसी दाना चे खसड़े नुजे न कोमा लास में पे न दे बार और पिशो तरह पूरे शेख है चे पमगु नहीं पेखा पमगु नहीं पे जमुन वस निश्ता ज शेख ज जीमा ज मुलायमा वस में निश्ता चे वस में पैदाश हो ताना ब्याज ज्याते खुदा दे अमान राखी सौदागर रहो तो जुलेबीब तवई मुबारक शाह चिलक सबर का जिस सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सरा राग रसूलुल्लाह था चिया रसूलुल्लाह कार खुश हो मुबारक शाह सरोबा सच उस बंदोबस्त तू कर वो या रसूलुल्लाह अताने उरज दयो दुकानदार सरा नौकर मांग अताने चे माखाम आलम सलोरने पखपलो ख्रमो सलोरने दे चाबल गरीब पखेटा के वाच पैसे न लड़े वाद के वो या रसूल अल्लाह मजहब दादा चिसड़ी सरा पैसे नहीं वादे उसी क्या सरा ची दौलत वी सरमायादार वी अगला कोई खलक कोर लवर वली वेलार शाह उस्मानी जिन्नूरैन था चिवाद में तैयार गई सलग गुंदे पैसे राका जिद वली में बंदोबस्त पे हुक्म पमंडलार उस्मानी जिन्नूरैन सरमायादार और दौलतमंद जमाने सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू सलाम खपन शई मुंगल सलाम नरस सामाए और खास कर दा मुअज्जिजीन चीदी दे गरीबुल अबियाम सलग देर दकड़े रे ना मुअज्जिजीन साए अच्छा साए क्यों तो खुदा दे ताम सरसान खुदा दे घर कचा तब देना पस अकल्स दके और सड़ी जोई बदर न जोई जमुंग दे जमाने मुअज्जिज आगा सड़ी तो वही कि न सलाम वर्जी न मुंज वर्जी चे जनाजे सरलारशी दे मुसलमान जनाजम न कई लारे वलारी स्पेग मोते रुमाल निवले वो देर ले मुअज्जिजीन पा जनाजा के शिरकतों के अखबार के राय स्ताव जमानुम ना लीदा मुंग स्पेर चे वर्ता वलारी जनाजे उकू दादा पुसडब दी अब मुअज्जिजीन फलां साहब काबिल जिक्र हस्तियां थी जनाजे में मुअज्जिजीन होता अल्लाह सलाम हमने देखो चल दकल यो सड़ी हुए सलाम अलैकुम सलामुन अलैकुम अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम वे सावे तो मरते सावे साम बीमार और मरस तवाई
अस्सलाम अलैकुम दामना कि पता दी मर्जी तो वर्ते वालेकुम साम खुदा दे ताम कोरान अब बेड़ा दे घर कर तो देना पस बदवी सिटी की दी कि पखपल उजरो जे के नास्ती मुला पकी पेख शी पेख मुला न द मसले तपोस चे पकमे कलनकारी भी कई कम कलनकारी भी कई यारा मुला से दी मसले मुतालिक स्ता सखियाल दे ता सखियाल उस मुलियानम खुदा दे वर्ता हिदायत मुला वर्ता शुरू शिदालिफ न तरिये थोड़े मसले वर्तो ना सड़ी सड़ी ता गोरा कि पूरी सी जिदा कलनकार दे से ख्याल दे वह नेम खबर ना जी इस ख्याल हो नेम खबर का वजदे में नाराज बारहा मात खुदा इत्तेफाक डीर कीगी वो चीवी वही जोरते माता पता नहीं वही जी तो तुम रोली मुलाय मलदा चादर तेरी चीजों लोई मुलाय लहवरू क्या उन्हीं मुलाय वह न मुंटा होडेर लोई मुलाक करे माला बदन में लोई दे इलम में डेर वड़ू क्या दिसे पोएगा माता पता नहीं che ब्याह में तंग जोरते हैं ब्याह राशा किताब दो गोरम che ta ta pata ulegi che islam pasi सब दौड़ दुपम द पाकिस्तान द कानून वकील न त पदे लारा हो तपोसु का چې د फलाना दफा څنګه ده कोई बस बाला खाने तराशा اول به فیس ورکې نو بیا به د قانون مشوره در سره کوي ته مانه تپوس کې دا د ټول قانون تا ته د الف نه تریه پورې بیان کړ دا واوري چې د علم وقار او عزت مونږ خلق خرابو او مونږ به جوړو زما خطی پوه ما چې دا خبره دا سیده ورته هم سبا راشه غریب سره نه دی غوړو سره غریب نه دا کلنکار نه دی دوی یا ورته ما چولی کا استفتاولی کا بیا مال راکا استاله سره د پس به جواب ولیکلی شي بیا به دله در وجیم دسې نشي کېدی زم دسې چرته کېدی شي دا ټول کېدی ته دسې نشي کېدی دا دین مونږ خلکو سپک کړی دی سرمایه‌دار عثمان جلیبیب ورغه چې بیان ورته وکړ زر اشرفی ولا ورکړي او د لنګ په پیسکه کې واچو چې روان شو ورته جلیبیب خبره واوره دا پیسې یو څه کچرته کمې پکې راغې نو دوباره بیا مال راشه که کمې شوي د لنګ په پیسکه کې پیسې رانیولې او په منډه منډه را روان دی په لاره ورته یو صحابي ورغی جلیبیب چېرته منډې وهي وی کویدن مې مشوان پیسې عثمان راکړې زم د واده څه ټکه ټوکه پې برابروم ورته جلیبیب واده دې پرېږده محمد رسول الله جنگ للاړو جنگ للا جلیبیب داسې واده دې زما د مرګه پاتې شي چې څو پورې مې د محمد رسول الله ناموس ګټلی نه وي همغه د واده په پیسو منډۍ ته لاړو یوې توره واغستا یوې ډال یوې اس واغستو پاس باندې سور شو توره او ډال په لاس کې میدان ته لاړو څه ګوري چې رسول الله په خپله په میدان کې ولاړ دی او د دې غشو په باران دی جلیبیب واه واه زما محبوب باندې د غشو باران وي او زه دې په آرام سینه یې واچوله په جنګ یو په دې جهادونو کې سړی داسې جنګ کوي چې ځان ساتي او بل وهي یو داسې جنګ کوي چې په خپله سینه په مرګ اچوي دا کال 12 14 میاشتې وشوې چې د روس غوندې طاقت د افغانستان خلکو رایسار کړی هغې وجه دا ده چې هغوی په مرګ سینه اچولی ده مونږ غوندې نه یو تو وتمار
قوت مار دا یو کوچی او د خاري جګړه وه نو خاري چې و نو هغه خو چل ولا ورتلو که نه د پرزونو نو اړنګتی به چې کوچي ته واچو چې غرب رو به یې غورځولو نو کوچي به بیا ورته چې ته یو وارې بیا راځک سه ته یو وارې بیا راځک سه خاري به چې بیا ورپاسې چې بیا به اړنګتی ورته چې بیا به غرب هغه به بیا ته یو وارې بیا راځک سه ته یو وارې مړه بیړی والا په راغورځولو تباه کړه همدا اواز به کوړي چې ته یو وارې بیا راځک سه نو مونږ هغه یو قوت مار والا یو یا خپنه شي ما ستاسو ډزې هم لیدلي دي ستاسو ډزې هم لیدلي دي خیال م راغی ډزې هغه دي ټینک ورته نه ټینګي بختربند ګاډي ورته نه ټینګي بمونه ځان پورې تړي او ټینک ته لاندې سملي او ټینک مالوزوي او ځان مالوزوي جاهدین هغه خلق یو عظیم تاسو چې ورته سوپر پاور وایي هغه د سپېږمو نه ځوړند کړی دی د ځان په علاج نه پوهېږي چې که اوس تختمه شرمېږم که نه تختم داسې په غضب اورېدلی تاسو خیال راغی دی جلیبي سینه واچوله په مرګ سینه 14 کافر یې مړه کړه 14 او پخپلم صد پاسه 80 غشي په دې سینه کې ولګېد د اس نه راوغورځېدو انا لله و انا الیه راجعون خپل وینو کې پایو لنګ کې خړو پروت جنگ ختم شو رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوسو کو چل کنن خو مون غزال رالو د جلیبیب وادو چې څنګه چل بشوي یو صحابي د لاس نولیو چې یا رسول الله راځه چې د جلیبیب واده درته وښیما چې حضور راوست غیر چاپیر تی 14 کافر مړه پراته دي او منځ کې جلیبیب په خپلو وینو کې خړو پروت رسول الله د سترګو مبارکو نه وښو دارې وهلې او ورته وی چې جلیبیبه په خدای مې دې قسم وي داسې واده دې وشو چې داسې واده به تر قیامته پورې د بل چا ونشي اوچته کوي جنازه راوچته کړه جناب رسول الله د پنجو په سر ورپسې روان صحابه ورته یا رسول الله ته دا د پنجو په سر ولې روانې ورته صحابه تپوس مه کوئ په خدای مې دې قسم وي نن د جلیبیب جنازې له دومره ملایکې راغلي دي چې په ځمکه ځای نه کېږي چې زه قدم پې باندې کېږدم تاسو بار بار یو شعر اورئ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں دنیا سے شہد ته چې وفادار د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم شي دنیا سکه لوح قلم بم ستای عرش و کرسی بستای ستا په مرګ با یوازې خپلوان نه جاړي ستا په مرګ به عرش عظیم هم جاړي ستا په مرګ به ملایکې هم جاړي نن زمون په مرګ شیطان جاړي چې زما پر کټه مړ ملایکی او زمون په مرګ جړل یعنی په مونږه به ملایکی جړل تو بس طرفه دی وجنا زما عزیزانو گریوان کې وګورئ لره مزه لان کدا نه منی چې قبر کې بسې سوال جواب تپوس وغیرہ وغیرہ
دومره ومنه چې ورځې به دغه تنګې سوړې ته دومره ومنه باقي چې ورالې ډېرې چغې به ووهې ډېر فریاد به وکړې د تېښتې راو به دې هم نه وي او پریدي به دې هم مرګ به هم نه وي او ژوندی به هم نشي ټینګې نه به مرې او نه به ژوندی ټینګېدی شي په ما اعتبار مه کوه چې دا جنازه ده او دا فلانی دی او فلانی دی نه په هغه خدای باور وکړه جنازه خدای ته جرګه کول دي چې دې مجرم ته خدای څه ونه وی سب په خدای که دا نیت نه زما او نه ستایي چې راپسې ولاړ زما نیت هم په دې کې چې دا صادر چېرته ګورکن دی یو نسي او نور به هم پکې صحیح او که به نه وي راپسې هغه مات ګوډ چې ولاړ یې هغې په دې تمئ چې راخولم اخون بابا ته خو چې څه به پکې وي او که به نه وي هغې دا نیت نه چې تا دپاره خدای ته جرګه کوي معززین چې پکې تلي ای جنازه ډوکئ نه نو صاحبه نه خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے بیڑا دې مغر کړه جنازه دې مونږ ځکه چې زما نیت هم د جرګې خدای ته نه دی او راپسې مات ګوډ چې ولاړ دي د هغې نیت هم نه دی او معززین واده ونه کړه نو لا محاله ته همداسې کوتکشا خښ دی کور ته دې درالما ختم دې کړی دی کور ته دې درالم خو چې روټۍ مې وخوړه او څه وخت کې تقسیم وشوه تا نه ویلې مې دوه سپارې دي په ما کوم سنډاخ پایښې ده چې دوه سپارې په تا پسې بخم خو خپله مړ پسې ولې نه بخم پاتا نه ستا په مړي پسې دا ملیان دوه سپارې بخ دا طالبان دوه سپارې ستا په مړي پسې پاتا نه بخ دا باته هم د غوږ نه وباسه نو نه دې په خپله څه کړي اوازه چې در پسې څه کوم هم زما نیت داسې نه دی نو لا محاله آخرت او دنیا دې دواړه خراب دي که څه کې په خپله ځان له وکړه او که په خپله دې ونه که په ما او په بل چې اعتماد ونه کړي پلار یې مړي زوی جنازه نه کوي زوی مړي پلار یې جنازه کې ولاړ نه وي مور یې مړی زوی جنازه کې ولاړ نه وي که داسې نه ده دا انګا بنګا پکې ولاړ یې زوی لرې ولاړي جاړي پلار جنازه کېږي زوی لرې ولاړي رور جنازه کېږي رور لرې ولاړي خیال هم راغی جي نو د دې وجه نه اسباب د خلاصي به ځان له پخپله جوړی رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغلی دی دپاره چې تا ته سبق دا وښیي چې ته به د آخرت د خلاصي اسباب ځان ته پخپله د باره وفات مطلب ځینې خلق دا وایي چې دې میاشت کې خوشحالي کوئ او دا عید میلاد النبي دی او پلانې دی نو خوشحالي ګوره ګډېدو ته نه وایي تاسو پوه شئ په خبره خوشحالي ګډېدو ته نه وایي خوشحالي کوئ د دې دا معنا چې خدای شکر دی چې په دې میاشتې کې سردار کونین پیدا او زمونږ دپاره د هدایت باعث ګرځېدلی دی او په دې میاشت کې خفګان هم بیا دی چې بیا وفات شوی هم دی خوشحالي دا معنا چې د خدای شکر وباسي دې شکر ته خوشحالي وي او خفګان دا معنا چې قرآن ووایي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نوم باندې پیشکش وکړي د ټولو انبیاو په نوم پیشکش وکړي خیرات وکړي ختم وکړي قرآن ولولې او د ټولو انبیاو د رسول الله په نوم باندې پیشکش وکړي د خپلو مړو پاروا باندې وبخې دا کار ته خوشحالي وایي او دغه ته خفګان خفګان دا معنا نه ده لکه د اهل شیعه حضراتو په شان چې محرم راشي ځان وها ځکه چې امام حسین رایت شوی دی 11 میاشتې بیا یې خیال هم راغی جي یعنې ته په ایمان یې چې دا مړی صرف 10 ورځې خلکو ته یاد دي ما خدای چېرته د عقل ستنې راوباسي یعنې دا مړی 10 ورځې خلکو ته یاد دي بیا هېري کال چې راشي نو 10 ورځو کې رایات شي بیا هېر نو دا خفګان دا معنام نه او خوشحالي دا معنام نه بله خبره دا ده عزیزانو چې هر شي ته سوچ وکړئ
فکر وکړئ چې مونږ پیدا سره یو مونږ کوو څه دا ټوله ورځ مونږ څه کوو چې خپلو حرکاتو سکناتو ته وګورئ دا مونږ څه کوو خدای زه څه له پیدا کړی یم زما د پیدایش نه غرض څه دی او زه کوم څه په دې په خپله د شپې سوچ وکړه او سهار له به په نتیجه ورسئ او په هغه لار روان شي په ملک کې د ملک به دا خیال ساتي چې الله زه مسلمان یم دا د مسلمان ملک دی د مسلمان ملک کردار او کرکټر چې دی مسلمان په وینه کې دا جذبه پکار ده چې خدایا زما د ملک کردار چې دی هغه اسلامي پکار دی دا چې خسته بیانات اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته ان شاء الله العزیز خسته واقعګانې او بیانات ملاویږي او د غنټې د نشان در سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېر مننه والسلام